استغفار به ډېر وایي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. او اوس خو خامخا وایي دا بېګۍ دله یو دوه درې جوړه خو درکړل که نه، څنګه خدای در یاد شي که نه. یاره ما په خپله دونه چغې والي په دونه تیز ذکر مې کړی پرون چې دا دوه درې جټکې رالې دونه تیز ذکر بې اختیاره مې د خولې نه هر قسمه کلمې هغه درنې کلمې چې ما ته کمې یادې وې هغه وختې او ټولو خلکو ته خدای پاک یاد شو، بدکارو ته، زیناکارو ته، غلو ته، خپلو پردو ته، وړو مشرانو ته او د ډېرو موریانو نه بچي په کوټو کې پاتې شو. او څه خو زمونږ حال داسې دي لکه بچي به ګڼ ساتو. زلزله شوه نو یاره دغه شان دا بېګا چې په مونږ وه شکر الحمدلله ټول وایي ثم الحمدلله. الله خیر که، الله د چا خاطر وکړو د چا برکت به وي. په دې کلي علاقو کې مونږ سره نیکان خلک دي د هغې خاطر الله وکړو چې راروان یې را باندې نه کړل دا چتونه، الله پاک هم لاج وساتي. نو هغه دغه شان زلزله شوه نو بس هغه مور او پلار یې لګېدل وي، یو بچي هم روباسه، یو پلار او بل مور او بل پلار او بل مور، نو بچي یې ګڼو که نه. اخري بچي چې روباسل دا جټکې دا زلزله ودرېده که نه. نو هغه پلار یې یاره بس یاره بچو خو بیخي په زلزله پویه نه کړم. نو بېګا د ډېرو نه بچي پاتې شوي دا جي دغه شاني چې کله سخته په سر راشي بیا بچي هیر شي، مور پلار خواږه هیر شي په کټونو کې. هر سړی د ځان غم کوي چې خپل سر بچ کړم چېرته سره باندې را پرېنوځي. نو کوشش وکړئ استغفار داسې جټکې نورې هم خدای پاک راکولی شي. الله پاک ته هېڅ ګرانه نه ده. زمونږ ډېر وروڼه دي په دې روژه کې هم ګوره هغوی فیسبوک ته ټوله شپه ناست دي، ګانې بجانې فلمونه او لډوګانې بعضې پکې په دې کوڅو کې ناست دي ګوره لډوګانې کوي. نو زه ویم چې خدای م پویه که دا تاسو څنګه مخلوق یې، دا د لډو میاشت ده، دا د تاشونو میاشت ده، دا خو د الله د ذکر د تلاوتونو او دا د برکتونو رحمتونو د بخشش او مغفرت میاشت ده. دې کې الله نه بخښنه وغواړي، ډېر ذکر اذکار او تلاوت وکړي او الله نه سوال وکړه چې یا الله ټول کال ما ته دغه د ذکر او د تلاوت توفیق راکړي. نو مهرباني وکړئ دې کې خپل استغفار به ډېر وایي، استغفر الله، یا چې نور څومره استغفار تاسو ته یاد دي پنځمه کلمه استغفار ده، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. نور استغفار ډېر راغلي، هېڅ نه درځي نو استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا به ډېر وایي.